حضرت فاطمه چې کله واده وشو داسې ښکلی واده دی خو د هغې باوجود اختلاف راغی اختلاف به راځي ګوره داسې مه وایه چې یاره دا څنګه کور دی په دې کې خاوند زما سره زیاتی کوي او خاونو چې دا څنګه واده دی زما ښځه زما نه مني اختلاف به راځي د اختلاف ختمول غواړي طلاق ته نوبت به نه رسو ته که دې کړې طلاق مسلې موجود دي واده چې کله وشو د حضرت فاطمه الزهرا لاسونو باندې داسې د الرجي غونې راغلی و د لاسونو بشاقو ته موږ وایو دا دانې پرې راغلی وې خوږ شوي وو نو حضرت علي ورته ویل چې لاړه شه د پلار کره دی او پلار له دې خلکو ډېر غنیمتونه راوړي دي نو تا له هم ته څه غلام درکړي خدمت به دله کوي حضرت فاطمه راغله چې راغله ویې کتل حضرت عایشې ته وایي چې باباجي څه شو یا خو بهر تللی دی زما ورسره کار څه کار دی ویل ما خو خیال دا و چې زما ګوره د لاس ته مورې وګوره دا لاس مې خوږ شوي دي خدمت نشم کولی جامې وینځل دي خدمتونه کول دي ما وی چې غلام راله راکړي وایي زه ته کور ته لاړه شم چې ماښام راغې زه به ورته ستا د پیغام ووایم نبي علیه السلام چې راغې نو حضرت عائشہ رضی الله عنها نبی علیہ السلام ته چې لور دې راغلی و غلام یې اغوستو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا قومي دولتونه او اجتماعي مال دی په خپل کور کې نه لګوي عزتمندو ګورئ زه تاسو ته مې په دې درس کې به د هرې پارټۍ خلک به ناسي سیاسي خلک به د پکې ناسي مشران به پکې د کلي ناستي کله چې د قوم مشري دله میلاو شوله که د هرې پارټۍ سم تعلق دی نو کور کې لګول ګوره تا ته اجازت نشته دی چې ته به خپل خلک نوکران کې په کور کې به لګې د خلکو مال دی او په تا باندې اعتماد دی خلکو کړی دی خلکو دپاره یې ورسوه دا راته ګورې نه معاف کېږي ګوره دا دواړو جهانونو سردار لور ده او د جنت د ښځو سردار ده او لاس یې خوږ دی لاس او غلام غواړي حقداره ده مستحقه ده او نبي علیه صلات وسلام کور ته نه راوړي رسول الله مبارک سي د زړه به څومره درد کړو تاسو څه خیال دی چا د لور د لاس نه وینې بیږي که نه د نبي علیه السلام لور ده څومره به یې درد کړو قربان د نبي علیه صلات وسلام د بلند اخلاقونه او رسول الله مبارک سپک پاسې دولاړو د حضرت فاطمه کروي لور دې خو راشه زه خبر شوم چې ستا زه خبر یم چې ستا لاسونه خوږ شوي دي وایي زه راته چل ښیم غلامان زما نه مه غواړه دا د خلکو زما سمانت دی خو چې مونځ وکړې نو 33 ځل سبحان الله وایه 33 ځل الحمدلله وایه او 33 ځل الله اکبر وایه الله به د ټولې مسلې حل کړي تسبیحات فاطمې شروع کړل او الله رب کریم په کور باندې رحم وکړو حالات برابر شو خو بیا هم اختلاف چې راغی نو حضرت فاطمه راله د نبي علیه صلات وسلام کا راله ویل رسول الله صلی الله علیه وسلم زه تنګ شوم په دې کور کې نوره زما څخه خپل خاوند زیاتی کوي زما د لاسو ته ګوره لاسونه مې خوږ شوي دي زما نه د بچو خدمت غواړي زما نه د ځان خدمت غواړي زه خو نشم کولی دا کارونه بیماره یم داسې په سترو سترګو چې کله لور کور ته راشي نو د پلار او د ورونو څه کیفیت وي فورا راځي په ټوپک پسې په ډانګي پسې او زه ځم او زه دا ما په پردو کې ورکړې ده زه دې ازادوم د دې نه نبي علیه صلات وسلام پلارانو میندو دا واورئ کورونه د خپل بچو داسې آباد کړي د نبي علیه السلام نه ژوند یاد کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي فاطمې بچیا ستا فریاد مې واورېدو اوس ستا نه تپوس کومه ستا نه تپوس دا کومه چې ته راته ووایه ستا د خاوند په شانې ښایسته هلک په دې ټول کلي کې شته دی خاموش وه بیا ورته وایي ستا د خاوند په شانې بهادر څوک شته په دې کلي کې بیا خاموش وله وایي ستا د خاوند په شانې کلک مسلمان بل شته خاموش وله ګوره ستا داسې خاوند دی د ټولو خلکو نه ښایسته د ټولو نه بهادر د ټولو نه دلیر د ټولو نه غیرتمن او چې ما ته کله هم چېرته یو مورچه ګرانه شي نو زه پې ستا خاوند وراچوم داسې خاوند دی ستا او ټولو هلکانو زما ملنډې کولې ما پسې بې پېشاړې کولې او کله چې ما د نبوت اعلان وکړو اول ایمان ستا خاوند په ما باندې راوړی دی د دې خاوند ته ما د شکایتونه کې ته لور ته دا خبرې وکړه چې دا بیا تا ته شکایت وکړي بیا دې په تا پسې راشي حضرت فاطمې زر د خپلې اوښکې پاکې کړلې وې چې بس بابا جانه زه د خپل خاوند کره ځمه زه نه یم خفه د خپل خاوند نه بس فورا حضرت علي صاحب بار دی او دروازه یې کولاو کړله راغلی و چې دا زما دا ښځه دې پلار ته څه وایي او سیده راغی او د دواړو منځ کې کېناستو او گپ شپ یې شروع کړو نبي علیه الصلات وسلام پې کار تقسیم کوی علي بچیا د کور بار کارونه ته کوه او فاطمې ته بچا د کور دننه کارونه ته کوه روغ یې وله وکړله دا د حضرت علي د فاطمې ورانه ختمه شوله دا څومره سخته ورانه وه چې د رسول الله لور خفه شوې ده د جنت د ښځو سرداره خفه شوې ده او نبي علیه الصلات وسلام هیڅ قسم په تیش کې نه راځي داسې یې جوړوله کوي
نن ولې طلاق ته نوبت راځي؟ دا په دې وجه طلاق ته نوبت راځي چې من کې گزاره